دا حالات د انسان د ګناه سره تعلق ساتي. قرآن کې د دې صفه آیات دی، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. الله وی چې دا څومره ورانی کیږي، کو ستاسو اوبه وچیږي، کو ستاسو چینی وچیږي، کو ستاسو په خوړونو کې مایان ختمیږي، او کو ستاسو فصل نه کیږي، کو په تاسو باران نه کیږي، یا د باندې سیلابونه راځي، یا د باندې بېټیمه بارانونه راځي، یا د باندې تندرونه راځي، یا د باندې سیلۍ طوفانونه راځي. الله وی بما کسبت، دا تا کړي، دا عملونه تا کړي. الله وی بما کسبت ایدی الناس، الله وی دا د خلقو د لاسونو ګناه ده. ګوره یو خو ګناهګار کافر هم دی، کافر ګناهګار دی، خو الله قرآن کې څه وایي؟ الله وی فمهل الکافرین امهلهم، روی د کافر پرېږده و، په کافر ته څه کې؟ الله قرآن کې حکم کړی فمهل الکافرین، کافر پرېږده، مهلت ولا ورکا. زه پیش الله وی کافر پیش. کله الله وی سنستدرجهم، دا استدراج دی. الله وی دې له زه مهلت ورکوم، د قربانۍ څاروی ته جوړم، د یو جهنمي غاښ د احد د غر عمره دی. حدیث کې راځي وی په ولي باندې به یو میاشت مزل کیږي، نو چې دا خو سم ساتلی شوی نه وي او دا په ګناه باندې سم مړ شوی نه وي، نو جهنم ته خو هسې نه اچوي. نو ګوره یو خو د کافر عمل دی، د کافر د عمل سره د دنیا د حالاتو تعلق نشته. دا به یاد ساتي. یو سړی وی کافر ظلم کوي، کوي خو د ظلم نه جوړ دی، د کفر نه غټ ظلم شته. د غیر الله نه عبادت، غیر الله ته سر ښکته کوي، سپي ته سجده کوي، سپي ته. د حالاتو تعلق د چا د عمل سره دی؟ د حالاتو تعلق د داسې سړي د عمل سم نشته چې هغه د ایمان او د دیندارۍ دعوه نه کوي. که یو سړی دی ظاهرا بېدینه دی، زه یې مینم، ته یې مینې، بل یې مینې، چې څه دا خو بېدینه دی، په ده څه نه مونږ شته، نه اودس شته، نه روژه شته، نه زکات شته، نه دعوت شته، نه تلاوت شته، نه ذکر شته. دا هم غرق دی، د ده سره هم تعلق نه. د حالاتو تعلق د هغه انسان د عمل سره دی چې هغه زما او ستا په شان دی. لکه کوي د دیندارۍ دعوې، کوي د 15 وخته منځونو د کولو دعوې، او کوي د روژې د نیولو دعوې، او کوي د اسلام دعوې، او د ایمان دعوې، او د حلالو دعوې، او د ده د عمل د قرآن او د حدیث موافق نه دی. عمل د کې نشته. اوس زمونږ عملي زندگی صفر ده. د الله چې څومره احکامات دي دا زمونږ مات دي، زمونږ کورونو کې مات دي، زمونږ ځوانان یې ماتوي. صحیح د عمل یې نه، د الله نه یېره نشته. اسلام ایمان نوم دی د الله د ویرې، د خوف. په صحابهو کې چې اسلام رالی، ایمان رالی، د الله یېره راله. چې اسلام نو راغلی، په هغه یېره څه پېژندله؟ صحابي خو یېره نه پېژندله د الله نه. ویره خو هله راله چې دی قرآن وه، دی حدیث ویل، دی د رسول الله په مجلس کې کېناستل، دی د اسلام دعوه وکړه چې زه مسلمان یم. نو رسول الله ته د مسلمان تعریف وکړه چې مسلمان چاته وایي؟ چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان هغه ته وایي چې د لاس او د ژبې نه مسلمان محفوظ دی. مسلمان هغه چاته وایي چې هغه د مسلمان په غایبانه کې مسلمان نشته، د محافظ دی، د د څوکیدار دی، د بال بچ دی، د وړو، د زړو، د کور، د مال، د اولاد د حفاظت کوي، او داسې کوي لکه د خپل چې کوي. دې ته مسلمان. د صحابو کې یېره د الله راله. اوس موږ د اسلام د عوام کو، د اسلام یو رکن ته کېنه، ته یو عالم ته کېنه او ته اسلامي احکامات څه ته وایي. موږ ګندې و چې د اسلامي حکم صرف مونځ ته وایي. دا مونځونه خو منافقان هم کول. په بعضو کتابونو کې شته، لکه شاه ولی الله په حجت الله البالغه کې وایي چې مشرکانو به مونځونه کول، هم یصلون، حجونه به هم کول، و یحجون، عمرې به هم کولې، و یعتمرون، حجر اسود به هم ښکلاو، د صفا او د مروه سعی به هم کوله. دا ټول افعال الحج به کول. ګوره د دې نه معلومیږي، دا امام رازي وایي دا عبادت نه دی، وایي دا په 2% ایمان هم کېږي
چې یو سړي کې 2% ایمان دی لکه په موبایل کې چې یو ټکی چارج دی ډېر کار کوي چې په انسان کې یو ټکی 2 ټکی ایمان شته دی دا ډېر عملونه کوي خدا د انسان د اخلاقیات د دې پردي مال نه بچاو او د دې دنیا سره نه لګي او د حرامو نه ځان ساتل دا ځان داسې کول چې الله ماته څه وایي زه به هغه کوم او محمد رسول الله څه وایي زه به هغه کوم داسې اعمال 100% ایمان غواړي دا په 100% ایمان کېږي عمل چې اوس مثلا د سړي پلار مړ دی او دا ووایه چې یاره زما د پلار خو ډېر جایداد دی او ډېر مال یې ورته راشه زما د دې خویندو پکې حصه شته او زما پکې د دې ورونو هم حصه شته ده دا مشر پې ولې غرې اړولی چې د ټول قبضه کړی او زما د دې مور هم پکې ځان له حصه شته دی دا خو دا چایسې ده وستا به ایمان له معلوم شي چې ستا په مال کې 10 او 40 لکه روپۍ د یوې خور رسېدلی او تا ورکړي او تا ویله چې یاره زما دا خور لور ده او دا اسلام ما ته ویلی دی چې وقر نه په کور کې کېنوه هلکه د تره زواته به هم نه راځي کو راځي حجرې له به راځي هلکه د ماما زواته به هم نه راځي ګاونډي ته به هم نه راځي اوس خو الله هم دې معاف کړي یا زموږ نه مخکینین پنجابیان جوړ شوي دي د پنجابي ښځه د چا سره لاړ شوي کس کے ساتھ و یاره هغه اپنی ساتھی کے ساتھ پارک چلا گیا نو پارک ته وسدلی د مرګري سره د مازیګر پارک لګی دا و زمونږ هم د دې حال دی